وای دا درې قسمه خلک نه دي دا به چېرته هم جنت ته داخل نشي په دې باندې به د جنت خوشبو حرامه وي دا کوم هغه ګناهونه دي چې باسې نه چې په دې کې موږ هم موجود یو او د جنت نه موږ محرومه شو د جنت د خوشبویۍ نه موږ څه شو محرومه شو نو د مولانا صاحب ته په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ او د نورو ملګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ ځکه چې مسلمانان یو پکاره چې دا ویډیو خامخا وګورئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ او پیج ضرور فالو کړئ انشاءالله داسې نور ویډیوګانو دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای جنت ته بدري تنه داخل نشي جنت ته بدري تنه داخل نشي یو دوکباز انسان پراړي انسان دوکباز انسان د هر سړي سره دوکه کړي او پراټ کړي دی د چا سره چې بیا کینو دی و مې راساو و دې نه راساو ځان دی اور د جهنم ویخته ورساو دیو په خپل زړه کې دا وایي کنه ویل که پلان کې مې اور راساو دا مو وایي چې پلان کې مې ورساو دا وایا وای ځان مې اور د جهنم ته ورساو دوکباز سره حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي دی به چرته جنت ته داخل نشي به جنت بوی هم محسوس نه کی دوکباز سره پراډي سره درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخیل سره بخیل دیو جنت ته داخل نشي ما ورته وسوي کنه د جهنم د ونی سانګي نیولې دي د جهنم چې کوم درخته د کومونه د داغي سانګي نیولې دي دیو جهنم ته زیاده جنت ته نشي ته بخیل سره او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترمذی شریف حدیث مبارک دی وای چې صدقه وکړه پاغه پسې ورستو زباد نه کوي صدقه وکړه خیرات وکړه او پاغه پسې بیا څه کوي زبادنی کوي مړ دا غریب نه دا مشوي دی ما ورته کاروي مال رانغه دل به زنور څه شي ورکم دې به زما نور شي پسترګو ویني نو دا سره بد باندې جنت حرام دی حرام نو غرض می دا کو چې زما ویډیو مو کتله خوږو پښتنو دا درې قسمه هغه خلک دی چې دا به چېرته هم جنت ته داخل نشي او په دې باندې به د جنت خوشبو هم ارامه وي په کاره چې په موږ کې دا څیزونه وي دا درې قسمه څیزونه په موږ کې نو په کاره چې موږ د ځان نه وباسو ځکه که موږ د یو کس سره دوکه کوو نو په کاره چې موږ دومره سوچ وکړو بله ورځ زموږ سره څوک دوکه کوي نو موږ خفه کېږو که نه بل بخیل سړی نو تاسو ته پته ده بخیل تاسو پېژنئ او درېیم کس تاسو هغه واورېدو چې صدقه ورکړي او بیا پرې څه کوي هغه ثباتي چې ما یې صدقه ورکړه نو دا درې قسمه خلک نه دي دا به چېرته هم جنت ته داخل نشي تاسو چې څنګه د مولانا صاحب څنګه خبره واورېده نو موږ ټول له پکار ده چې دې قسمو خبرو نه ځان وساتو او دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې د ټولو پښتنو ته ورسي ټولو مسلمانانو ته ورسي چې بله ورځ لا دوی د دې خبرې نه خبر شي نن سبا که تاسو سوچ وکړئ معاشره کې دا د معاشرې مطابق ویډیو ده نو ځکه موږ هم راوړه ځکه چې موږ مسلمانان یو نو موږ به راوړو اسلامي ویډیو او موږ موږ چې دا پیج او چینل جوړ کړی دی صرف د دې لپاره جوړ کړی چې موږ خپل اسلام څه وکړو مخکې کو تبلیغ یې وکړو